بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي نه وده ګره کاګه وګمو درګي یو بل نشه دګي مو ها نبرون سبا کې منګه احوال متعلقات الفعل ذکر کړو شروع کړو چې د فعل چې کوم متعلقات یعنی مفعول به مفعول ما هو حال او تمیز د دې مبارک وي لاول دا خبره کړو چې لکه څنګه چې د فعل تعلق د فاعل سره دغه شانته د فعل تعلق د مفعول سره همي او په جهاتو کې اختلاف دی د فاعل سره د فعل تعلق په دې تیر سره چې دا د دنه طرف نه واقع شوی دی او په مفعول باندې په دې سره چې دا په د باندې واقع شوی دی او بیا موږ دا ویلو چې یو فعل لازمي یو فعل متعدي فعل لازمي هغه ته چې آیاوازه په فاعل باندې پوره کېږي مفعول ته حاجت نه وي او فعل متعدی ته وي چې هغه د فاعل سره سره مفعول به ته هم حاجت وي او مفعول به نه خپل معنی تام نه ورکه پوره نه ورکه نو که چې د فعل متعدی وي او پای کې بیا هم فعل ذکر شوی نه نو کله دینه غرض دا وي چې صرف دغه مقصود وي لکه چې عموم خصوص پکې نه وي خو صرف دا مقصود وي چې دا فعل لري فاعل لپاره ثابت دی فعل فاعل لپاره منفي کوي صرف دغه مقصود وي او دغه کې مفعول ذکر نشي نو دا فعل متعدی په منزله د فعل لازم باندې ګرځولې دي تاسو بنوایو چې دا فعل متعدی دی او د دې هغه د دې مفعول به محذوف تا ځکه محذوف په شان نه مذکور وي بلکې موږ وایو چې دا سره ناړو فعل متعدی نه نو بلکې دا متعدی په منزله د لازم باندې دی اوس د دې دوه قسمونه دي چې کوم ځای کې متعدی په موږ په منزله د لازم باندې ګرځاو نو دې دوه قسمونه دي یو قسم دا دی چې کلم مفعول به د فعل متعدی لپاره مفعول به ذکر نه وي محذوف ذکر نه وي د فعل متعدی لپاره مفعول نه وي ذکر شوی نو دغه مفعول یا به یو خاص چیز وي او یا به عام وي پوه شئ که یا به داسې یو خاص چیز وي چې قرینه پای باندې دلالت کوي چې دلته کې خاص چیز اضافه کړی شوی دی او یا به عام چیز وي نو که عام چیز وي د هغې لپاره مثال لکه الله تعالی وایي قل هل یستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون ای پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دې نه تپوس وکړه چې آیا کم کسان چې هغه علم والي دي او کم کسان چې ناپوه دي دا دواړه برابر دي نو ځکه کې یعلمون او لا یعلمون دا فعل متعدی دی فعل متعدی چې هغه یوازې په فاعل باندې پوره کېږي مفعول به دی حاجت وي نو دلته کې یعلمون فعل دی او واضح مېر په فاعل دی مفعول به نشته دی خو دلته کې مفعول به عام دی مفعول به دلته سره عام دی چې هغه کسان چې پوهیږي په څه باندې بس چې څو الله پاک پیدا کړي دي هغې باندې پوهیږي نو چې په کوم ځای کې داسې وي چې عام لفظ هلته کې کېږي عام لفظ عام مفعول هلته کې حذف شوی نو که چېرته دا مقام خطابي وي استدلالي نه وي نو په دې کې دا الف لام دا دغه فایده ورکوي د تعمیم فایده ورکوي د تعمیم فایده ورکوي لکه څنګه چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام په دې حدیث کې دي المؤمن غر کریم والمنافق حب لئیم نو دلته کې دا المؤمن کې دا الف لام دا استغراق دی اوس وګورئ دې وهو هذا القسم الذي نزل منزله اللازم ضربان هغه قسم چې پای کې دا متعدی په منزله د لازم باندې ګرځول کېږي د دوه قسمونه دي دوه قسمونه ولې دي لانه بشک شان لري اما يجعل الفعل یا بدا فعل وي مطلقا حال کوي براسه حال کې دا مطلق وي مطلق څه مطلب دی من غیر اعتبار عموم او خصوص فيه بغیر د دې چې په فعل کې عموم او خصوص تر او کلیش تر او من غیر اعتبار تعلقه بالمفعول او بغیر د دې چې د فعل د مفعول د دې سره تعلق شته دی کنيشته کنایه تنانه دا به کنایوي د دې نه دا فعل بر د حال نه کنایوي په داسې حال کې متعلقا بمفعول مخصوص چې دا به متعلق وي په مخصوص مفعول سره دلت علیه قرینه چې وای من قرینه دلالت اولا یا بنوي لکه پوه شو به معنی دا کم د فعل متعدی لپاره چې مفعول حذف شوی دی یا به دا مفعول چې دا به یو خاص فعل وي او یا به دا مفعول کم چې حذف شوی دی دا به عام فعل وي که چېرته مخصوص فعل او په یې باندې قرینه دلالت کوو دا اولنی قسم دی او چې کم مخصوص فعل دا یو اسم حذف شوی مفعول حذف شوی خو خاص نه و بلکې عام او قرینې په دې باندې دلالت نه کوو نو دویم دپاره اول مثال ذکر کوي ولکه په کار دی چې اول مثال ذکر کړی بیا د دویم ذکر کړی دی نو عام طور باندې د دویم استعمالي کې ډېر نو کثرت استعمال د وجې نه د دویم اول ذکر کوم
الثاني يعني كقوله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون قل اے پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وایي خلکو ته هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون آیا کسان برابر دي کوم چې پوهیږي او کوم چې نه پوهیږي لکه په سبا نه پوهیږي او په سبا نه پوهیږي نو دا داینه د ذکر کړه ای لا يستوي ندی برابر مناسوک یوجد له حقیقت العلم چې مونږ لګي دا لپاره حقیقت د علم ومن لا يوجد هغه چې مونږ لګي وانما قدم الثاني لدې مقدم کړه شی ولې لانه باعتبار كثرة وقوعه ځکه چې د دې کثرت وقوع په اعتبار سره اشد اهتماما بحاله او د دې په ډیر زیات اهتمام شان د وجنه لکه پوه شو به دی وای السکاکی علامه سکاکی رحمت الله علیه دا خبره ذکر کړی دا چې لام استغراق هغه لام الف لام استغراقی کنه مکه ویل شو دی الف لام اسمیه او حرفیه نو بایګه الف لام استغراقی وای دا چې کله په خطابی مقام خطابی کې ذکر چې په استدلالی کې نه دا هم دا دغه پیدا عموم فائدہ ورکړي د څه فائدہ ورکړي دا عموم فائدہ ورکړي لکه پوه شو به معنی نو اول دا امام سکاکی رحمت الله علیه پر شاشیه کې ذکر کړی او مصنف رحمت الله علیه بیا ورسو ذکر کوي ثم اذا كان المقام خطابيا لا استدلاليا افاد ذلك مع التعميم دفعا للتحكم ویلو نو افاده اللام الاستغراق علامه سکاکی رحمت الله علیه فرمایي ذکر فی بحث افاده اللام الاستغراق وهي مصنف امام سکاکی رحمت الله علیه په باز دا لام استغراق په فائدو کې دا بیان کړی دي دلته اوس ګوره دا خبره کوي کنه چې لکه څنګه لام استغراقی د عموم فائدہ ور کوي د قشان دي کله چې مفعول به دي کنه شی او فعل متعدی نه د عموم فائدہ ور کوي پوه شو به معنی نو د دویمه خبره د بل الاولی خبره باندې چونکه تړلې شوی دا نو دی ونه علامه سکاکی رحمت الله دې خبره حواله ور کوي پوه شو به معنی چې لکه څنګه لام استغراقی د عموم فائدہ ور کوي نو د قشان دي کوم ځای کې مفعول ذکر نشي د فعل متعدی باندې نو څه فائدہ ور کوي افاده اللام الاستغراق انه اذا كان المقام خطابيا کله چې مقام خطابي څه ته ویلېږي دا ورسره به دا راشي چې پای کې صرف مقدمات ظنیه او نه مرکبه مقدمات یقیني او نه مرکبه او لا استدلالي څه ته وایي چې هغه یقین سره د یقین ته طلب کولږي كقول عليه الصلاه والسلام المؤمن غر كريم والمنافق خب لئيم المؤمن مؤمن غر كريم دا غر بولا بالا سیده ساده او المنافق خب کمینه او کینناک ته غیر معنا چې دغه حلی ولا نور دي سیده ساده زمونږه مولوی صاحب ترمم نشه مونږ ته بدای کې ویلو دا اصل مینه دا ذات طالبین کې المؤمن غیر کریم مؤمن سره سیده ساده بولا بالا دا والمنافق خب لئیم او منافق چې نه دا کمینه وي دا ناکار وي دا کې دا تدبیرونه جوړي خلقونه حمل المعرف باللام مفردا كان او جمعا ويدل دا معرف باللام کدا مفرد وي او کجمع وي دا حمل کړی شوی دی الاستغراق به استغراق باندې بعلت ایهام علت چې وام کې راځي ان القصد الى فرد دون اخر چې قصد لګي یو فرد شه نه بل ما تحقق الحقيقه سره د دین چې د حقیقت متحقق ده فيما ترجيح لاحد المتساويين الاخر ویدل لګا الف لام چې کله په مفرد باندې داخل شي کوم مفرد داخليږي او کوم جمع داخليږي نو دا استغراق فائدہ ورکوي یعنی ټول افراد ته شامل وي ټول افراد ته ولې شامل وي ځکه شامل وي کته بعضو افراد لپاره ثابت او د بعضو نه ثابت دی د بعضو افراد لپاره نه ثابت دی نه چا لپاره چې ثابت نه ال دغه با ترجیح پکاروي او وجه ترجیح دلته نشته نو لهدا ټول لپاره بل ثابت دی وایي ترجیح لاحد المتساویین ځکه چې بیا ترجیح راځي په دوه متساویین څخه ببل باندې ثم ذكر في بحث حذف المفعول او بیا امام سکاکی رحمت الله علیه په حذف د مفعول په باس کې ذکر کړی دي چې انه قد يكون القصد چې کله کله قصد وي الى نفس الفعل لتنزيل المتعدي منزله اللازم چې راکوزول د فعل متعدي په منزله لازم باندې ذهابا في نحو د پاره د تللو چې دا راکوشي لکه فلان يعطي معنی دا چې يفعل الاعطاء چې پلان کې دي لیکن دا د ورکړې کار کوي فلان يعطي معنا دا چې دا ورکړې کار کوي نو څو ور کوي هغه هر څه نو دی عموم طرف ته اشاره ده لکه پوه شو به معنی ويوجد هذا الحقيقه ايهاما لمبالغه بالطريق المذكور يعني دا د تللو د وهم د مبالغه به مذکور طریقه باندې فی افاده اللام الاستغراق لکه څنګه چې لام د استغراق د فائدہ ور کوي دغه شانتي چې کله د مفعول لپاره د اسم د فعل لپاره مفعول ذکر نشي د عموم فائدہ ور کوي
وجعل المصنف قوله بالطريق المذكور إشارة إلى قوله ثم إذا كان المقام خطابيا وهيكلة مقام خطابي لا استدلاليا حمل المعرف باللام على الاستغراق نحمل كوليكي ومعرف باللام په استغراق باندې او دې اشاره کوي مصنف په خپل قول سره لا ولا سور وای ثم اذا كان المقام خطابيا لا استدلاليا چې کله مقام خطابي استدلالي نه وي نو افاد ذلك نو دا مقام یا دا فعل دا فائدہ ورکړي مع التعمیم سره تعمیم دفعا لتحكم چې دا تحکم بګي د تفاحکم مطلب دا دی چې د بعض لپاره ثابت دی او د بعض لپاره نه ثابت دی نو چې دا پکې ختم شي ثم عباده كون الغرض ثبوت اصل الفعل وتنزيل منزل لازم ويرسل لدينا يعني چې کله مقصود دی کنه زمون اصل فعل وي اصل فعل مطلب دا چې لکه اثبات یا د نفي طرف ته او منزل دغه دی متعدد په منزله لازم ګرځولای من غیر اعتبار کنا اذا كان المقام خطابيا وکله چې مقام خطابي یکتفي خطابي څه ته وای یکتفي فيه بمجرد ظن چې کافی پای کې صرف ظنیات یعنی د مقدمات ظنیه نو مرکبي لا استدلاليا استدلالي نه وي استدلالي څه ته وای يطلب فيه اليقين البرهاني چې هغه د مقدمات یقینیه نو مرکبي نو افاد المقام او الفعل ذلك فائدہ ورکړي دغه مقام یا دا فعل دغه د څه اي كون الغرض یعنی کېدل دغه ثبوت الفاعل او نفي عنه مطلقا چې دا فعل د فاعل لپاره ثابت دی یا فعل د فاعل نه منفي کوي مع التعميم سره د تعمیم نه تعمیم فائدہ ورکړي فی افراد الفعل په فعل په مفرد ذکر کول کې دفعا لتحكم یعنی چې ختم شي هغه تحکم زور زبردستی مطلب دا چې ته د بعض لپاره ثابت دی او د بعض لپاره نه ثابت دی نو چې دا خبره پکې ختم شي اللازم من حمل على فرد دون اخر چې دا حمل کوي په یو فرد باندې په بل باندې لکه پوه شو به باندې وتحقيق او تحقيق دی ان معنا يعطي چې دا يعطي حين دې په دا وخت په معنی يفعل الاعطاء چې پلان کې چې دا ورکوي ورکړه د اعطاء کوي فالاعطاء المعرف بلام الحقيقه بس هذا اعطاء جو معرف ته بلام حقیقت سره يحمل في المقام الخطابي على الاستغراق الاعطاءات نو دا به عمل کولېږي په مقام خطابي کې په ټول اعطاءات باندې وشمول مبالغه نه لکه پوه شو به باندې چې د فلان يعطي نسدا چې فلان يفعل الاعطاء نو الاعطاء دی نو الاعطاء مصدر شو معرف باللام شو چې معرف باللام شو نو استغراق پیدا ورګي نو فلان يعطي معنی به هم استغراقي وي لکه پوه شو چې ټول افراد ته شامل وي لئلا يلزم ترجيح احد المتساويين الاخر وکتل دینا بعض افراد واخلي او بعض مراد وانخلي نو بیا به ترجیح دی یو په بل باندې راشي او ترجیح دی یو په بل باندې په غیر مقصد دا صحیح نه ده لا يقال ودي نویل شي چې افاده تعمیم ينافي كون الغرض ثبوت والنفي مطلقا چې فائدہ ورکول د تعمیم دا منافي دی چې یو غرض د سی چې بای کی ثبوت وي یا نفي یعنی یا د فعل د فاعل لپاره ثابت ول مقصود یا منفي کول مقصودی من غیر اعتبار عموم ولا خصوص اعتبار پکې د عموم او خصوص نه لان نقول من وایو چې موږ دا خبره نه منو یو سیز دی یو خبره نه فائدہ ورکي او بل دی یو خبر د پاره راوړل شي نو چې کوم دی یو خبر د پاره نه راوړل شي نه مقصود نه دی چې لکه دا بل دی فائدہ نه ورکي واښوي لکه زمونږ مقصود دا دی چې د دې یاسر د ګورم او د یاسر د کتو سره سره دا خبروم کېږي چې راځه به د الیاس په کوم ګورم عبد الله ته بګم د دې کتاب ته بګم ګورم خو نظر دې د کم سیس د پاره او چچوي نه هغه یاسر دی نو دغه شان دي دا فعل راوړل کېږي د استغراق د پاره اگر چې د عموم خصوص فائدہ هم ورکړي الګه پوښوي ولا نسلم ذلك فان عدم كون الشيء ذکا نکیدل په سیس کې دا معتبر دی په غرض په غرض کې لا يستلزم دا مستلزم نه دي عدم كونه مفادا في الكلام د دې ونه چې دا فائدہ د کلام د دې فائدہ نه ورګي فالتعميم مفاد غير مقصود دا تعمیم چې راځي دا د فائدہ چې دا غیر مقصودی ده ولبعض في هذا المقام تخيلات فاسده ادا بعض کسانو په دې مقام کې ډېر خیالات فاصله دي لا طوا الى تحتها هغه څه فائدہ نه و نو فلم نتعرض له نو دې لپاره تعرض ورته نه کړه پوه شو به باندې نه د مفعول لپاره د فعل لپاره مفعول چې کله حذف شوی او منزله متعدی او منزل لازم باندې راوړل شوی د دې دوه قسم دي یو دا چې کله به مفعول مخصوص به محذوفي او یا به عام فعل عام اسم به محذوفي کا موضوع مندای لپاره مثال ذکر کو او دا ولې ذکر استغراق پیدا ورګي او که خاص مندای لپاره به سبا ان شاء الله شعر او مثال وایو